سلامونه ملګرو، تازه خبره او ډېر بد خبره او د ګنډاپور او د پی ټی آی دپاره د شرم خبره ده. د بېغیرتۍ او د هغه انتها یې وکړه ملګرو، چې دوی څومره هم ولړزېدل، څومره یې ذلیله کړه، خو بیا هم نه پوهېږي ملګرو. پخپله خو په 8 فروري باندې جلسه کوي، تقریرونه کوي، د حکومت خلاف غږېږي، د شهباز شریف خلاف غږېږي، د محسن نقوي خلاف غږېږي، او هر یو مشر یې غږېږي، هر یو کنځلې کوي، ردې بدې وایي، د تشدد خبرې کوي، خو په دې باندې پایان نه کېږي. او د پښتون قامي جرګې له اړخه رابلل شوي د بندي ملګرو لپاره چې کومه ملک نصیر کوکرخیل، مشر علي وزیر او صمد خان حاجي او نورو ملګرو لپاره چې کومه جلسه رابلل شوې وه، په هغې باندې پایار وشو. 18 کسان یې پکې نظم کړي. یعنې چې پی ټي ایم باندې او یا د پښتنو باندې پایار کېږي، وایي دا وفاق کوي، خو په ده باندې د وفاق لاس نه برېږي. او یو چرته هم د دوی انتهایی سخت، موږ خو د چا سره اختلاف نه، د دوی د حکومت سره څومره شدید اختلاف د په دې پایان نه کېږي په پښتونخوا کې. او پی ټي ایم د چا اختلاف هم نه کوي، د چا سره اختلاف نه کوي، د خپل حق خبره کوي، د خپل بندي ملګرو خبره کوي، خو په هغوی باندې پایار کېږي. او د پی ټي آی والا شرمېدلي خلک چې کوم دی، د هغوی له پرتوګ جوړوي. ډېره د شرم خبره ده. پښتانه مو ولړزول، پښتانه مو ذلیله کړه 20 کاله، او اوس یې هم ذلیله کوي په مختلف طریقو. خو یاد ولره، پښتانه که در باندې پوه شول، نو دا زور به هم نه وي، دا چغې به مو هم نه وي. او دغه ورکران مشرانو ته وایم چې دا ورکران هم اوس پوه شوي دي. ستاسو په دې دوه مخو پالیسیو، ستاسو په دې دوه مخو منافقتوب باندې هم پوه دي. باید چې داسې کارونه لاس ووینځئ او د دې پر خلاف باندې تاسو په خپله ایکشن واخلئ، یا په صوبایي اسمبلۍ کې بیل پاس کړئ چې دا څه روان دي. یو پر خلاف پایار کېږي، بل دی ورته تماشه کوي او لګیا دی هسې په کرسۍ ناست بوت په شان. ستا د کرسۍ نه څه مطلب، ستا د حکومت نه څه مطلب، ستا په یوه صوبه کې په خلکو پایار کېږي او ته چپ ناست یا ته خبره نشي کولی. نو په داسې حکومت هم موږ توپ چې کوم دی توکو لاړې پې توکو، ځکه چې څنګه ته په وفاق باندې تا وویل چې موږ پې لاړې توکو، موږ په تا باندې لاړې توکي، ځکه چې ستا هېڅ حیثیت نشته پښتون قامي په ولس کې او په هغه کې چې ته د یو حولدار د کنټرول نه، ته به موږ له نور څه وکړي.